جی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم الحمد لله الذي من علينا بجزيل النعم والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه مصابيح الظلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم سورة الحج الله أكبر دا سورة دا عجيبة خصوصيات حامل لے د نزول هوا امکانات کوم چې په یو صورت کې ممکن دي اکثر په دې کې شامل دي دا په صورتونو کې هغه صورت دی چې د کوم باره کې دا اختلاف دی چې دا صورت مکی دی که مدني دی صحابو په دې کې اختلاف دی یعنی دا فیصله نه شي چې دا صورت مکی دی که دا مدني دی د دې صورت ما تاسو ته عرض وکړ چې په خصوصیات دي خصوصیت لکه په دې کې څه صورت په مکه کې نازل شوی دی څه په مدینه کې نازل شوی څه د هجرت نه مخکې نازل شوی دی څه د هجرت نه وروسته نازل شوی دی څه په سفر کې نازل شوی دی څه په حضر کې نازل شوی دی څه د شپې نازل شوی دی څه د ورځې نازل شوی دی څه په حالت د جهاد کې نازل شوی دی څه په حالت د امن کې نازل شوی دی تمام تر امکانی صورتونه چې څه دي هغه ټول په دې کې شامل دي شروع د دې د قیامت د ورځې نه کېږي ما پرون عرض کړو چې هغه تیر شوي صورت آخر سر کې د قیامت حالت دي آخر ته نږدې او په دې کې شروع کې د قیامت حالات دي نو دا ربط هم شو د دواړو صورتونو الله جل جلاله دلته تقوا ترغیب ورکړي چې تاسو تقوا حاصله کړئ د الله نه ویریږئ د ګناهونو نه ځان بچ کړئ ګناه نه ځان وساتئ ځکه چې د قیامت ورځ را روانه ده ډېره سخته ورځ ده په دې کې د قیامت هولناکي او د هغې هغه سختي بیانېږي په شروع کې الله دې دغه قیامت د سختۍ نه زموږ ستاسو حفاظت وکړي دغه صورت کې ذکر شوی لا يحزنهم الفزع الاکبر چې کوم نیکان د الله خوښ بندګان دي هغه به د قیامت د ورځې د سختۍ د لاسه نه پریشانه کېږي په دې شروع څو آیاتونو کې د قیامت پر ورځ د سختۍ حالت بیانېږي د پاره د دې چې زموږ ستاسو په زړه کې د دې خبرې نه یره راشي
چې د قیامت دومره لویه سختي موږ تاسو ته مخې ته را روانه ده چې د هغې دپاره غور وکړو او د غور ذکر د شروع د صورت په بالکل شروع کې وکړو چې هغه تقوا ده. تقوا پېژنئ؟ څه شي ته د ګناه نه بچ کېدلو ته تقوا وایي. د دې تعلق د خلکو ته لیدو سره نشته، د خلکو د ښودو سره نشته، بلکې دا په زړه کې یوه یره ده چې تا ګناه ته نه پرېږدي. د مخلوق د وجې نه ګناه پرېښودل نه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابو ته فرمایي ارشاد چې التقوا هاهنا التقوا هاهنا، په خپل سینه مبارکه باندې لاس ږدي، تقوا دلته ده. تقوا کوم ځای کې ده؟ دلته ده، دلته. یعنی د الله ته یېرې نه ګناه پرېښودلو ته تقوا وایي. او تقوا د قیامت پر ورځ لوی علاج دی، د هغې د سختۍ لوی علاج دی. یا ایها الناس اے خلقو اتقوا ربکم، د خپل رب نه ویریږئ. یاره بنیادی چیز دی، بنیادی چیز دی په دین کې، بنیادی چیز دی. تاسو ته دا خبره ښکاره کړمه چې اول علم نو، معلومات نو، چې علم نه عمل په څه شي کې. تاسو پوهېږئ یو سړی په مصریتوب نه پوهېږي نو هغه مصریتوب کولی شي. یو سړی په ډرایورۍ نه پوهېږي نو ډرایوري کولی شي. چې ډرایورۍ باندې نه پوهېږي نو نه شي کولی. دغه شان هر یو کار واخله، انجینرۍ باندې نه پوهېږي نو کولی نه شي. کوم کار باندې چې سړی نه پوهېږي هغه کولی نه شي. دې پوهې ته علم وایي. د کوم کار سړي سره علم نه وي نو هغه کولی نه شي. چې موږ سره د دین علم نه وي نو عمل به څه شی وکړو؟ نو اول زموږ نه عمل مسلمان نه په څه شي پاتې و؟ په علم باندې پاتې و. ځکه ټایم به نه و چې معلومات راته نه و چې بلکل شودګان بودګان و د عمل نه څه خبر. بیا څه وخت داسې راغی چې بیا علم میلاو شو خو عمل نه و. علم حاصل شو، هر سړی پوه شو خو عمل نه. هر سړی ښه او بد تمیز کولی شي، پېژني چې دا جایز دی، دا ناجایز دی، دا ماله پکار دی، دا نه دی پکار. په دې باندې الله خفه کېږي، په دې باندې خوشحالېږي. هر سړي ته دا معلومات شته خو عمل نشته، عمل نشته. زه پکې دا درېیمه خبره شامله کړم ستاسو د اطلاع دپاره چې اوس علم هم شته او عمل هم شته. هر سړی مونږ دی الحمدلله، هر سړي سره تسبیح لاس کې دی، ذکر دی الحمدلله، الله دې نور زیات کړي. هر سړی د قرآن تلاوت کوونکی دی. ورځ په ده باندې داسې نه تېروځي چې د پکې د قرآن تلاوت نه یې کړی. اکثریت داسې دی. اکثریت د تسبیحاتو د وظایفو کثرت دی، زیاتوالی. علم هم شته اوس او عمل هم شته. اوس چې هغه کوم بنیادي چیز دی د هغې کمی دی، هغې ته اخلاص و. اخلاص نشته. اخلاص دویم شکل تاسو ته ویمه. اخلاص دویم شکل چې دی هغه د الله نه یره ده. په زړه کې د الله یره. یو کار کول د الله د وجې نه، یو کار پرېښودل د الله د وجې نه. دا ځکه نه کوم چې الله خفه کېږي، ځکه یې کوم چې الله پرې خوشحالېږي. او د دې اخلاص د الله د یېرې هغه آخري سر چې دی هغه د الله په مخ کې جړېدل دي، جړېدل چې الله ته خپله عاجزي کمزوري مخې ته کړي، خپله بېوسي الله پاک ته مخې ته کړي. د عاجزۍ آخرنی سر چې دی هغه جړا ده. الله دې زموږ نصیب کړي. ان اتقوا ربکم، د خپل رب نه ویریږئ. ان زلزلة الساعة، یقینا زلزله د قیامت چې ده شیء عظیم، یو لوی چیز دی.
یو عظیم شان شی دی د قیامت د ورځې زلزله یو عظیم شان شی دی الله پاک ورته لوی وایي چې هغه څه اذا زلزلت الارض زلزالها وجرقیږي ځمکه القارعه هغه زړه چونکې زړه ټنګونکې څیز الحاقه یقیني راتلونکې څیز اذا السماء انفطرت اسمانونه چې پکې کړنګ کې راتاو شو ته اذا الكواكب انتصرت ستوري فلش وریږي اذا البحار سجرت سمندر به وچ و بس اذا شي سمندر اذا القبور بعثرت قبرنا به ټول پټ وچوي راوبوزي تمام چې خخ کړي دي څه سپارل ټول به راوباسي اذا الشمس كورت نور به رڼا پریږدي بیټري لو چارج ختم نور بینور شو نور شته رڼا پکې نشته دا د قیامت د ورځې حالات الله پاک ویل زلزله ده کله به دا زلزله راځي تو احادیثو کې دوه ځایونه راځي یو د قیامت د شروع کېدو نه مخکې بالکل اخرنۍ علامه زلزله ده چې زلزله به شروع شي په دې باندې به الله دنیا روانه کړي خبره د قیامت د ورځې ټولو کې اخرنۍ علامت څه دی هغه څه دی زلزله ده او دا چې راځي مرورو ما لکه څنګه چې هغه شپېلې رورو ده دغه څنګه دا به رورو زیاتېږي رورو به زیاتېږي تر دې پورې چې غرونه هر څه به والوځي دا غرونه به په دې هوا کې داسې روانې لکه ته چې وایي دا وریځ چې روانه ده دا وینې هوا کې الوځي داسې به دا غرونه الوځي الله پاک ورته وایي چې لوی څیز دی خو لوی دی یوم ترونها فدغرز بتوینی دویم صورت د دې زلزلې دویم وخت چې د هغه د قیامت شروع ده چې دا خلک دوباره پاتې په دغه وخت کې به هم یو زلزله کېږي په هغه زلزلې سره به دا خلک راپاڅي دا قبرونه چې کولاویږي دا به هغه زلزلې سره کولاوي دومره سخت ورځ ده یوم ترونها په دغه ورځ به وینې ته تذهلو چې غافله بشي کل مرضعة هر یوه پی ورکوونکې مور عما ارضعت د هغه څه نه چې چاله پی ورکوي مور چاله پی ورکوي بچي سره محبت د هرې مور په وخت د پی ورکولو کې په وخت د غذا ورکولو کې انتهایی زیاتي 24 غنټو کې داسې وخت په دې باندې نه راځي چې د خپل بچي نه غافله شي د پی ورکوونکې مور چې ده د خپل بچي نه غافله د هغې نه بې پروا هېڅ یو وخت په دې باندې داسې نه راځي لیکن د قیامت د ورځې دا سختي چې ده هغه به د ښځې نه به د مور نه به خپل بچی هېر شي هغه بچی چې وړي کې خس قطرې پروت دی تاسو اوس زلزلې عموماً خو راغلي دي که نه زلزلې خو لیدل دي که نه لیکن په دې زلزلو کې د مور نه خپل بچی نه هېرېږي هېرېږي دي نه هېرېږي هر څومره سخت وي چغې وباسي که ځانه نه شي تللی بل ته وایي چې وړي کې درنه بیا خو هغه ته نه هېرېږي لیکن د قیامت د ورځې زلزلې هغه هیبت داسې دی چې وړي کې باندې تندر ولګوه سو یا خو چې زه بچ یوم ترونها په دغه ورځ به وینې ته تذهلو چې غافله بشي کل مرضعة هر یوه پی ورکوونکې مور عما ارضعت د هغه څه نه چې چاله پی ورکوي وتضع كل ذات حمل حملها ارتاو بکی هر یو امید والا ماده حملها خپل حمل د کوم یو امید والا ماده په ګډه باندې چې امید ده هغه به د دې زور د وجه نه وغورځوي داسې یو هیبت به داسې یو سخته به داسې یو پرشر به چې په ګډه به بچی هغه که د څلور وي که د پنځه وي که د دوه وي خو داسې یو سخت زور به ورکوي دا چې په ګډه به د یوې ماده بچی پاتې نه شي هغه که زنانه ده که حیوان دی خپل بچی به په خپلې ګېډه کې د تاو د لاسه نه شي ټینګولی هغه بار تاویږي
دا څوک وي دا خبره دې کې شک شته الله اکبر د ویلو غرض د دې آیتونو ته ده چې موږ تاسو د قیامت نه به خبره غافل نشو سړی د جمعې نه به خبره نه ده د جمعې نه به خبره نه چې جمعې را روانې دي او تیاری کوي که نه کوي زما د جمعې ګرمې جامې نشته او لرګي نشته که څاورې د هغې دپاره وښو غور کوي د ټانټو غور کوي او د که کورې خراب وي د هغې غور کوي که کوټه باندې څه پلاستیک چې شی اچول غواړي نو هغې غور کوي د خپل د جمعې انتظام کوي که نه کوي د کور داسې ځای کې چې هغې ترسیل په اسانه نه کېږي د هغې د خرچې غور کوي خپل د کور د ورو چې بیا جمعې را روان دی دغه شانې موږ تاسو باندې یو سیزن را روان دی هغه د قیامت دی او د هغې غور هم د اوس نه کېږي که هغې کې ګرمي ده که هغې کې یخني ده که هغې کې دغه سختې دي د دې سخت نه دا څومره سخته چې دې ځای کې ذکر کوي په مخکني صورت کې په اخرنۍ آیت نمبر 103 کې د هغې ذکر وکړو چې کوم کسان چې د الله نیکان بندګان دي هغو د دغه ورځې د هیبت نه بلکل بې یېرې دي اړو پرته ورته نشته چې قیامت څومره سخت وتضع ارتعوبك كل ذات حمل حملها هر یو امید والا ماده حملها خپل امید وترى الناس سکارا تموینی خلق چې دا به نشکی دا تمام خلق چې تا تخکاری دا به داسې ښکاري لکه دوی چې چرس کړي دوی چې شراب څکلي یا دوی چې بله یوه نشه کړي چې په هغې کې دی به ځان نه پوهېږي کاوا کې اوتر یې اوتر ګډې وډې وي بې خبره یې کاوا د قیامت په ورځ باندې دا خلک به داسې کاواک شي لکه نشه ییز چې کاواکي په خپلو خبرو به په خپله نه پوهېږي نو نشه ییز خو د نشې د لاسه چې کومه کاواکي نو د هغه په دماغو باندې څه پرشر څه یاره وغیره نه وي که نه الله پاک فورا ورپسې وي چې وما هم بسکارا حقیقت کې به نشه نه وي حقیقت کې به دا هر څه ویني خو د دې هغه حالاتو به داسې کړی چې سترګې به کولاو پاتې شي الله اکبر وما هم بسکارا دوی به نشه نه وي ولكن عذاب الله شدید لیکن دا الله عذاب به ډېر سخي هغې سره به دونه شخ ښکاري هغې سره به دو بې خوده ښکاري یا کاواک به ښکاري یا ایها الناس اے خلقو اتقوا ربکم د خپل رب نه ویرېږئ ان زلزلة الساعة یقینا زلزله د قیامت چې دا شیء عظیم یو لوی شی دی یوم ترونها په کوم ورځ چې ته ووینې دا تذهلو چې غافله به شي کل مرضعة هر یو پی ورکوونکې مور عما ارضعت د هغه څه نه چې چاله پی ورکوي وتضع كل ذات حمل حملها او بغورځي هر یو امید والا ماده امید خپل وترى الناس سکارا تبوین خلق په نشه کې وما هم بسکارا لیکن دوی به نشه نه وي ولكن عذاب الله شدید لیکن دا الله عذاب به ډېر سخي الله دې موږ تاسو بچ کړي اللهم صل على محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك الله زمون کې ناست الله خپل دربار علیه کې قبول کړي الله لازمون لپاره د قیامت د سخت ورځې کې د نجات ذریعہ وګرځي الله قیامت د سختۍ نه د امن ذریعہ وګرځي الله په دنیا کې د هر پریشانۍ نه د خیر ذریعہ وګرځي الله د هر مصیبت او تکلیف نه د امن ذریعہ وګرځي الله الله پاک دا کې ناست الله تمام اوریدونکو لپاره دنیا او د آخرت د خوشحالۍ ذریعہ وګرځي الله الله پاک کوم کسان چې بیماران دي د هغو دپاره د صحت ذریعہ وګرځي کوم چې پریشان حال دي د هغوی د پریشانۍ لرې کېدو ذریعہ وګرځي کوم چې تنګدسته دي هغوی د فراخۍ ذریعہ وګرځي الله کوم چې حاجتمند دي جایز حاجتونه والا په زړه کې حاجتونه دي الله پاکه تا نه غواړي چاته ووایي الله پاکه
اے الله پاک د هر یو پر لکه چې کوم حاجت دی تا ته معلوم دی ته په پوره کولو قادر یې الله کوم چې د شریعت موافق دی مولا کریم حاجتونه تمام پوره کړي الله د غیبونه پوره کړي الله خپل قدرت پوره کړي الله الله کوم به روزګار دی حلال بهترین روزګار ورکړي الله کوم بی دین دی دیندار کړي الله الله کوم گمراه دي کله رمنه راوړي الله الله مونږ ته هدایت نصیب کړي الله نه غلار مونږ ته وخی الله هغه اعمال زموږ نصیب کی کوم باندې چې ته خوشاله کړي الله هغه اعمالونو زموږ حفاظت کی مولا په کوم باندې چې خپه کیږي الله نبی کریم صلی الله علیه وسلم خاصه سنت هغه باندې موږ د عمل توفیق راکړي الله د غیر طریقې متبد ښکار کړي الله دا غنه زموږ